ډونالد ټرمپ شهباز شریف سره غټه دوکه وکړه. شهباز شریف ته د ډونالد ټرمپ دوستی ګرانه پرېوته. واقعي ټرمپ دوکه کړې ده که نه شهباز شریف حکومت دروغ وایي یا ټرمپ واقعي دوکه کړې ده، په دې ویډیو کې په دې ډیټیل سره خبره کوو. خو یو طرف ته ګوره د موږ حکومت د شهباز شریف حکومت په ټرمپ باندې د الزامات لګوي چې موږ سره دوکه وکړه، او بل طرف ته د عماغه ټرمپ تصویران په ټول لاهور کې لګېدلي دي، غټ غټ بلبورډ لګېدلي دي چې ټرمپ د شهباز شریف او د آرمی چیف غټ تصویر په لګېدلی، ورسره مریم نواز او نواز شریف هم دی، غټ غټ ایڈورټایزمنٹ بورډونه په لاهور کې لګېدلي دي. نو یو طرف ته خو تاسو وایي چې د موږ سره دوکه وکړو، بل طرف ته دومره غټې غټې بلبورډې په پاکستان کې لګوي. بل چې کوم نوي اپډیټس دي د حکومت حوالې سره یا د ټرمپ دغه حوالې سره، نو د هغې حوالې سره ډېر غټ اپډیټس راغلي دي. حامد میر هم د موجوده حکومت حوالې سره یو ډېر زبردست ټویټ کړی دی، یو ډېر ښکلی ټویټ یې کړی دی. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو چې حامد میر د موجوده حکومت حوالې سره څه ویلي دي. بل سینیټر مشتاق احمد قافلې حوالې سره هم ډېر غټ اپډیټس دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټرمپ په غزه کې امن راوستلو دپاره په کیس باندې ځان پوه کوي. وروره تاسو له چې ما د ویډیو سټارټ کړی وي چې ټرمپ واقعي شهباز شریف سره دوکه کړې ده که نه شهباز شریف حکومت دروغ وایي، الزام پې لګوي. نو په غزه کې امن راوستلو دپاره ټرمپ یو 20 نکات تیار کړل جی، او ځان سره یو 8 مسلمان ملکونه هم یو ځای کړل او هغه نکات یې هغوی نه هم ویریفاید کړل، منظوري کړل دي. په دغه داسې نکاتو چې لکه په دا رولز به فالو کېږي، په دې رولز به موږ په غزه کې جنګ بندي وکړو، په فلسطین کې به جنګ بندي وکړو. خو دا 20 رولز دي جی، دا 20 نکات دي، په دې باندې به عمل کېږي. نو هله به په دغه ځای کې امن راځي چې دغه 8 ملکونه ځان سره شامل کړو چې پای کې پاکستان هم موجود و. خو چې بیا کله ټرمپ او نیتنیاهو پریس کانفرنس وکړو، نو هغې نه پس زموږ شهباز شریف صاحب اګریمنټ هم ټویټ یې وکړو او ویې چې زه د دغې 20 نکاتو حمایتي یم او زه دغه 20 نکات چې کوم دي دا ماته قبول دي. چې د عوامو شدید رد عمل په بیا راغی، نو بیا وزارت خارجه دا خبره وکړه، زموږ د ملک د پاکستان وزارت خارجه دا خبره وکړه چې پاکستان کې لکه بیا په عوامو په هغه 20 نکات چې کوم ټرمپ پیش کړي وو په هغې باندې د عوامو رد عمل راغی. هغې کې دا نکاتو چې دغه د کوم ریاست چې دا کوم چې ظلم کوي، نو مې خو تاسو له پته په سوشل میډیا چې اخلي ویډیو هم دله ډیلیټ کوي او مطلب اکاونټ هم دله خرابوي. نو دغه ناجایز ریاست چې کوم دی به د دغه مسلمان ملک کې موجود وي، د دې آرمي به موجود وي، دا شرط پکې هم وغه شلو کې. نو خلکو په تنقید وکړو چې لکه څنګه که تاسو هلته امن راولئ، نو بیا هغه یوازې پرېږدئ، هغه ملک د مسلمانانو ملک ته یوازې پرېږدئ، بل د مسلمانانو لومړنۍ قبله پکې هم ده، دا یوازې پرېږدئ، آزاد یې پرېږدئ. نو چې کله پې د خلکو تنقید شروع شو، نو بیا وزارت خارجه چې کوم دی هغه په اسمبلی کې خبره وکړه چې پاکستان د 1947 سرحدونو مطابق فلسطین آزاد ریاستونو حمایت دی، چې پاکستان دا حمایت کوي د فلسطین حوالې سره چې 1947 کې کوم باونډریز د فلسطینونو چې هغه اوس هم شي، نو مونږ حمایتیو دا غي دارالحکومت چې کوم دی ابو القدس شریف وي او ورسره ګلوبل سمود فلوټیلا قافله چې کومه ده دا غي خلاف هم د پاکستان حکومت بیا مذمت کو چې خلکو په تنقید کو، چې تنقید نه پس بیا دغه خبرو مذمت کو. وزارت خارجه ویل چې ټرمپ 20 نکات کې کم د آزاد فلسطین خبرې نشته. ټرمپ چې کم 20 نکات پیش کړي دي هغه کې د آزاد فلسطین خبرې نشته، بلکې یو کنټرول ریاست خبرې دي پکې چې دا به کنټرول کیږي د کم زینه د عمره ناجایز دغه نه ناجایز ملک نه به دغه فلسطین دغه مسلمانانو ملک کنټرول کیږي. په هغه 20 نکاتو کې دا مطلب من خبره پکې دغه وا. نو دلته د موږ حکومت بیا وایي چې ټرمپ موږ سره دوکه وکړه. شهباز شریف وایي چې ټرمپ موږ لکم نکات خولیو کنه، نو هغه نکات بدلو او ټرمپ چې کوم نکات پیش کوي نو دا بدل دي، لکه موږ سره وایي دوکه کړې ده. نو ټرمپ بیا ګوره تار ټویټ سره کولو، بیا په دغه نه زموږ چې کوم اسمبلی ده په هغې کې اسحاق نه دا پوښتنه وشوه چې بیا زموږ وزیر اعظم ټویټ ولې کولو چې لکه دله پته وه چې دلته ما سره دوکه شوې ده، لکه هغه الریډي پریس کانفرنس وکړو نیتنیاهو سره، هلته هغه بېلې خبرې وکړي او دوی ویې خبرې بېلې دي. نو تاسو له خو بیا پته ولګي بیا ټویټ ولې کولو. نو زموږ اسحاق ډار صاحب ولوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ټویټ ځکه وکړو چې هغه له پته نه وه او هغه په سفر کې هغه پوه شوی نه دی او هغه ټویټ کړی دی. ګوره د وزیر اعظم به د یو ملک وزیر اعظم به هغه په غلطۍ ټویټ کوي، لکه د هغه سوشل میډیا اکاونټس لکه هغه په یو خپله هینډل کوي، دا تاسو منئ. هغه به خامخا خپل ټیم وي د شهباز شریف، خو دا نه چې به جاز کې ناست او ټویټ یې وکړو چې یاره زه د ټرمپ سره ملګری یم او ټرمپ چې دا کوم 20 نکات پیش کړي آی ایم اګري وذ ډیټ پوینټس. خو بیا هم لکه ګوره ای ولوي چې بیا د ټویټ ولې کولو چې دله پته ولګېده چې دا نکات بیل دي، بیا د ټویټ ولې کولو زموږ وزارت خارجه ولوي چې اپوې نه شروع دا زموږ د ملک خبرې دي. بل طرف ته
د بیا په ملک دا ټرمپ تصویران ولې لګوي غټه بیل بورډ چرته په میډیا بدل مخه دراشي غټه بیل بورډ په لاهور کې لګیدل چې ټرمپ تصویران پیدي بل حامد میر چې کوم دی هغه یو ډیر زبردست ټویټ کړی د موجوده حکومت حواله سره حامد میر موجوده حکومت چې کوم دی دا یو منګک سره کمپیر کړی دی وای منګک چې کله لټ لذي لټ کې هغه خوراک وینو منګک ورشي چې دا جوړي فری دی خو هغه لا پته ني چې د شي کې بزګ یریګما منګک چې ویوري چې خوراک خو پروت دی وای جوړي بس راشه مف شراب دی بس خودم سکلی دی راځه په خو هغه وای دا پته نه چې دا خو دې کې خو ما مرګ دی نو دې کې موجوده حکومت له خبره کړي چې تاسو خو مفت پسې خوشي یې خو تاسو لا پته نشته تاسو خو لکه د منګ غونټه پلټ کې فری چیز کتلې دي خو چې کله غیر شي بیا بدل پته لګي بل د ګلوبل سمود فلوټي له حواله سره دا چې کومه قافله ده تاسو له معلومه ده اګیره شوی ده او دا غدي چې کوم چې چا غیر کړي دا خبره کوي چې دا به مونږه یورپ ته ډیپورټ کوو نو په دې ویډیو کې فلحال دا غټ اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام